بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. منګه د مثنوي شریف د دفتر اولنا درس دیزه پورې را رسولیو. گر نبودی واقف از حق جانباد، فرق کئی کردے میان قوم عاد. د نننی سبق عنوان دی قصه بعد که در عهد هود علیه السلام قوم عاد را هلاک کر. قصه دا بعد یا هوا چې دا حضرت هود علیه السلام په زمانه کې د عاد قوم هلاک کو، چې هغه تقریبا یو هفته پې هغه سخت باد راغی او عادیان هلاک کړه. نو هغه واقعې ته اشاره کوي. هود گرد مومنان خط کشید، نرم می شد باد کا انجام رسید. هر کی بیرون بود از آن خط جمله را، پارا پارا می گسست اندر هوا. چون به جمعه می شد و وقت نماز، تا نیارد گرگ آنجا ترکتاز. هیچ گرگی در نیامد اندران، گوسپند هم نگشته زن نشان. بعد حرس گرگ و حرس گوسپند، دایره مرد خدا را بود بند. هود گرد مومنان خط کشید. کله چې دغه د باد عذاب نازل شو په عادیانو باندې، نو دې کې څه مسلمانانو او څه کافرانو، کومو خلکو چې په حضرت هود علیه السلام باندې ایمان راوړی و، کله چې د عذاب راغی نو د مسلمانان یو ځای کې راټول کو، یو خط یې تتاو کو، یو دایره. نو کله چې دا تیز باد براتله چې هر څه به د ویښ ویستل ویل ونه، او د عادیان به اوچت که ورو ځمکې له به روویشته، ځمکې نه به اوچتول او بیا به راویشته او ټوټې ټوټې به شو. نو هغې ته اشاره کوي چې په دغه عذاب کې حضرت هود علیه السلام گرد مومنان خط کشید، د مسلمانانو نه گیر چا پیره یو خط تاو کو. نرم می شد باد کا انجام رسید. کله چې به هوا دغه ځای ته رورسېده دغه خط ته، نو نرمه به شوه، سختي و تیزي به ختمه شوه. او هر کی بیرون بود از آن خط جمله را، پارا پارا می گسست اندر هوا. څوک چې د دې خطو دایرې نه بهر وو، دغه کافران، نو ټوټې ټوټې می گسست، شلول به، جدا کول به په هوا کې، راویشته به او ټوټې ټوټې کول به، ټوکړې کول. ګسستن پرې کولو ته وایي، د یو بل نه جدا کولو ته دې ته ګسستن وایي. نو می گسست یا می گسست، خو می گسست صحیح راځي. پارا پارا می گسست اندر هوا، په هوا کې به ټوکړې ټوکړې کول. همچنان شیبان راعی می کشیده. همدغه رنګه لکه مطلب دا دی چې ګوره دا هوا هر څه د الله تعالی د حکم تابع دي. مقصد د دې نه دا دی همچنین شیبان راعی می کشید، گرد بر گرده رما خط پدید. همدغه سه شیبان راعی چې دا د کاملینو نه دی او ډېر لوی بزرگ تیر شوی دی. او راعی دا معنی چې د به ګډې چیلې هم سرولې، شپونکیتوب یې کولو. نو د چې به کله د جمعې منځله تلو، نو دا ګډې به یو ځای ته راټولې کړو، یو دایره به یې تتاو که خط. نو نه به دې ته لیوه او شر مخ راتلی شو دې ته به، او نه به دا ګډه بیا د دې خط نه بار وتله. همچنین شیبان راعی می کشید. همدغه رنګه شیبان راعی به راښکلو، گرد بر گرده رما خط پدید. د دې رمې گیر چاپیره به یو خط راښکو، خط به ښکاره شو.
داسې بیا کرخه راښکا. چون به جمعه می شدو وقت نماز، کله چې د جمعې مانځه ته به می شده، شد په معنا د رفت، می شد می رفت، چې تلو به په وخت د مانځه کې گوسپند هم نگشته ها تا نیارت گرگ آنجا ترکتاس، چې لیوه په دغه ځای کې ترکتازي ونه کې. ترکتاز نه مراد ناګهاني حمله ته وایي، او ترکتاز ورته ځکه وایي چې لکه څنګه به ترکانو ناڅاپي حمله کوله او په یوزي به ورتله، نو داسې دا لیوه هم ناڅاپي حمله کوي. مراد دا ترکتاز نه لوټ مار یا غارتګري. هیچ گرگ در نیامدن دران، هیڅ لیوه به بیا دغه ځای ته نه راتلو، د رمې ته ګډو ته. گوسپند هم نگشته ځان نشان. او بله خبره دا ده چې ګډه به یو ګډه یا چیلی به هم د دغې نښې نه به داتله او نه به ورپسې لیوه راتلی شو. باد حرص گرگو حرص گوسپند، دایره مردې خدا را بود بند. وایي تاسو وګورئ چې هغه هوا د حرص د لیوه او حرص د ګډې د دې مرد خدا په دایره کې بندو. د لیوه حرص هم دغه نشو کولی او د ګډې حرص هم چې بار ته لاړه شي. یعنی حود علیہ السلام نے جب ان کے وقت میں ہوا کا طوفان آیا، اہل ایمان کے گرد ایک خط بطور حصار کے کھینچ دیا. جب ہوا جب وہاں پہنچتی تھی نرم ہو جاتی تھی، اور جو لوگ کفار اس خط سے باہر تھے ان کو خلا میں اٹھا کر ٹھپک ٹھپک کر ریزہ ریزہ کر ڈالتی تھی. اس سے ثابت ہوا کہ ہوا حق تعالیٰ کے فرمان بردار ہے. آگے دوسرا قصہ بیان فرماتے ہیں جس میں اس مضمون سے ایک بات زائد بھی ہے، یعنی بعض اوقات ان مخلوقات العقل کا اہل اللہ کے روبرو مسخر ہو جانا، تو اللہ تعالیٰ کے روبرو مسخر ہونا تو بدرجہ اولا ثابت ہوگا. چې داسې مخلوقات العقل اهل الله کوم چې د الله تعالی عاشقان دي او کاملین دي، چې کله دا داغه په وړاندې تابع کیږي، ټیک شو، چې کومو حیواناتو کې عقل و شعور نشته، خدای دغه ته تابع کوي، خپل عاشق ته، خپل نیک بنده ته، خپل محبوب ته، نو څه چلو شي؟ نو الله تعالی ته په درجه اولا دغه دي تابع دي داغه د حکم. وہ قصہ یہ ہے کہ اس طرح شیبان رائی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بزرگ کاملین میں سے جب نماز جمعہ کو جانے لگتے تو اپنی جگہ گوسپندوں کے گرد خط کھینچ دیتے تاکہ وہ بیڑیا آ کر حملہ نہ کرے. سو نہ اس خط کے اندر کوئی بیڑیا آتا اور نہ اس کے باہر کوئی بکری نکلتی. گویا گر کے اندر آنے کے حرص اور گوسپن کے باہر جانے کی حرص جو مشابہ ہوا کے ہے اس کا روکنا دشوار ہے، اس مقبولی خدا کے حصار میں مقید ہو گئی تھی. ہمچنین بادی جلبہ عارفان نرم و خوش ہمچون نسیم گلستان، آتش ابراہیم را دندان نزد چون گزید حق بوت چون اشکزد. وس پدی اشارو کې الله تعالی دغه عناصر اربعه چې دا هم د الله تعالی د قدرت تابع دي، دغه د حکم مطلب دا دی که هوا ده د دې یو مثال ورکوي، که اور دی، که ځمکه ده، که سیند دی، د دې مثالونه ورکوي چې د کائناتو ته وګورئ هر چیز د الله تعالی د عناصر اربعه د الله تعالی د حکم تابع دي. همدغسې همچنین باد اجل با عارفان نرم و خوش همچون نسیم گلستان، لکه څنګه چې وایي دغه طوفان د دغه دپاره نرم و مسلمانانو ته نقصان نه ورکولو او ډیر خطرناک هوا او زولو. همدغسې باد اجل چې کله مرګ راځي چې دا هم د باد عاد نه کم نه دی، دا د زنکدن سخت او دغه اجل چې په سړي راځي نو دا د معرفت د پاره خدای پاک نرم کی، دیو پی پوی نیشی، دا دیو دا مرحله په آسانی سره توی شي. نشان مرد مومن با تو گویم
که چون مرگشت رسد خندان بمیرد. په هره کې جبین سره دی به په خندا او خوشحالۍ سره وفات کیږي. او بل دا دی چې دوی ته رضا بالقضا وي، نو دیو داسې خفګان نه محسوسوي بلکې دیو ته راحت وي. ها نوی همچنین بادی اجل با عارفان نرم و خوش همچون نسیم گلستان. لکه په باغ کې چې دا نسیم هوا چلیږي نرمه، همدغسې دا باد اجل په عارفانو اهل الله باندې نرم چلیږي، په سهولت سره مسله توی کیږي. آتش ابراهیم را دندان نزد چون گزیده حق بود چونش گزد. چون گزیده حق بود چونش گزد. گزیدن غوره کولو ته وي او گزیدن چیچلو ته وي. آتش ابراهیم را دندان نزد. ابراهیم اور حضرت ابراهیم علیه السلام ته نقصان ورنکو، چکه پیونه لګولو. چون گزیده حق بود، کله چې ابراهیم چون کې حضرت ابراهیم علیه السلام د الله تعالی برگزیده او محبوب بنده و، چونش گزده، نو څرنګه به د ابراهیم علیه السلام لره گزد اوچیچي، نقصان او تکلیف ورکی. دا خو دا مثال شو. ها عنصر آتش ذکر یو کو د وره چې را ګوره دام د الله تعالی د حکم تابع دی. ذات شی شهوت نه سوزد مرد دین، باقیان را برد تا قعر زمین. بل د آتش شهوت نه مرد دین دا نسوزی، د مغلوب شهوت نه جوړیږي. باقیان را برد تا قعر زمین، او دا باقی خلک د ځمکې تل ته ورکوز کړي، د ځمکې ویښ ته. اوس وی په دې مناسبت سره د آتش معنوي چې شهوت دی بیان کوي. همدغسې اهل دین د اور د شهوت نه چې معنوي اور دی نه سوځي، یعنی دیو د شهوت نه مغلوبه کیږي نه، او باقی خلک شهوت د ځمکې تل ته یعنی دوزخ ته رسي، دیو دوزخ ته رسي. او دا شهوت الله تعالی په اهل دین باندې نه مسلط کوي. اوس وړاندې د سین بیان دی د اوبو چې دام د الله تعالی د حکم تابع دي. موج دریا چون به امر حق بتاخ، اهل موسی راز قبطی واشناخ. د سین چپې د بحر قلزم یا دریای نیل چې کله په د الله تعالی په حکم دی تخت و تاس شروع کو، اهل موسی راز قبطی واشناخ. د موسی علیه السلام پیروان او قبطیان چې د مخالفینو دی کې فرق وکړه، ولې چې دیو ورله نو دیو پورې وتل. کله چې قبطیان موسی علیه السلام پسې ور روان شو نو راله فرعون ټولې غرق کړه. تاختن بامر حق بتاخت، تاختن تاخت و تاز د اسب چې منډه وي او په تیزه سره ځي، دې ته څه وایي؟ تاختن وایي، یا په چا حمله کې دې ته هم تاختن وایي. نو کله چې چپو د دریا په حکم د الله سره حمله وکړه، ګوره قبطیانو باندې حمله وکړه او ګیرې کړه، خو د فرق کولی شو. د سین چپو د موسی علیه السلام پیروان هغه چې ووتل نو دا نورو باندې راغی. نو ګوره دام د الله تعالی د حکم تابع شو. هر څه لکه هر څه چې الله تعالی وغواړي همغه کیږي. خاک قارون را چو فرمان در رسید، بازر و تختش به قار خود رسید. وی خاورو ته وګورئ ځمکې ته کله چې د الله تعالی حکم د قارون متعلق رو رسید، بازر و تختش به قار خود کشید. د خپل زر و تخت و مال و دولت سره خپل ویښته راښکلو او ځمکې کې دننه لا روان دی. نو دام ګوره دا څلور واړه ذکر که عناصر اربع چې د الله تعالی د قدرت د هغه د حکم تابع دي. اوس وړاندې د بعضې مرکبات عنصریه مسخر قدرت د الله تعالی د دې ذکر کوي چې دا هم د الله تعالی د حکم تابع دي.
ابو گل چون از دمی سا چرید، بالو پر بکشاد و مرغ شد پدید. هست تسبیحت بجای آب و گل، مرغ جنت شد ز نفخ صدق دل. از دهانت چون برآمد حمد حق، مرغ جنت ساختش رب الفلق. آب و گل چون از دمی عیسی چرید. آب و گل اصل خو اوبه او خاوره، گل خاوره ته وی او آب اوبو ته وی، خو د دې نه دوه معنی نور مراد دي. آب و گل د انسان سرش او عادت و فطرت ته مو یوه معنا، او بله معنا ظاهري قالب، کالبد او خالی ډانچه د وجود، دې ته آب و گل وی، د ظاهري ډانچې ته د انسان. نو دلته وی آب و گل چون از دمی عیسی چرید. دا دې واقع ته اشاره کوي چې د آیت ته چې الله تعالی حضرت عیسی علیه السلام ته ویو وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، او یاد کا وخت چې تا به جوړول د خټو نه په شان د شکل د مارغه، بِإِذْنِي زما په حکم، فتنفخ فیه تا به پوکې کول په هغې کې، فتکون طیرا بِإِذْنِي د هغې نه به مارغه جوړ شو زما په حکم. دې ته اشاره کوي. وایي ګوره آب وګل دغه د مرغۍ نه جوړ شوی ډانچه چونس د عیسی چرید، چې کله دا سا د عیسی علیه السلام نه دی غذا حاصله که د پکې پوکې وکړو، بالو پر بکشاد و مرغ شد پدید، بڼکې او وزرې روویستلې او مارغه ته جوړ شو، ښکاره شو. یا مرغ شد پرید، د دې نه مارغه جوړ شو، پرید والوتو، پریدن الوتلو ته وایي. نو که پدید وی هم صحیح ده، مارغه ته جوړ شو، که فرید یعنی والوتلو. هست تسبیحت بجای آب و گل، مرغ جنت شد ز نفخ صدق دل. همدغسې دا تسبیحات چې ته وایي دام د آب و گل نه دي. آب و گل وله یعنی ستا تسبیح چې ته سبحان الله وی دا په منزله د آب و گل دي، ولې چې دا فعل د دې وجود دی، دا ته چې سبحان الله وی، سبحان الله وی، الحمدلله وی، دا مرکب د آب و گل وغیره نه دی، او د ناشی او منشه کې مناسبت ضرور وي. گویا چې تسبیح هم په ځای د آب و گل شولې، مگر په دولت دا نفخ صدق دل سره چې مشابه د حضرت عیسی علیه السلام د نفخ دی، د دې صدق نه په عبادت کې روح پیدا شي. څنګه چې د حضرت عیسی علیه السلام په نفس سره به په مرغۍ کې روح پیدا کېده، او دغه تسبیح نه مرغ جنت جوړ شو. از تسبیحت بجای آب و گل مرغ جنت شد، دا د جنت مرغۍ شو، دا چې کوم تسبیحات وی او د آب و گل د وجود نه دا بهر کیږي د نفخ صدق دل، د صدق دل دا چې دا صدق دل نه ته تسبیح وی، هغې نه خدای په جنت کې مرغۍ جوړه کی. او یو نسخه کې داسې راغلی هست تسبیحت بخار آب و گل، دا د آب و گل یو بړاس دی، ستا د خولې نه دا ته پوځي او خدای پاک ته مرغۍ جوړی، هغې له روح ورکوي. مرغ جنت شد ز نفخ صدق دل، از دهانت چون برآمد حمد حق. ستا د خولې نه چې د الله تعالی حمد روزي، مرغ جنت ساختش رب الفلق، د جنت مارغه ته جوړ کو رب فلق، د سحر رب چې سحر پیدا کوي. کوهی تور از نوری موسی شد برعکس، صوفی کامل شد و رسوز نقص. وی کوهی تور دا نور د موسی نه برعکس کې راغی، صوفی کامل شد و رسوز نقص، کامل صوفی ته جوړ شو او د نقص نه خلاص شو. څه مطلب شو؟ یعنی کوئی تور نوری موسی علیہ السلام سے رقص حرکت میں آ گیا. نور الہی کو نور موسیٰ اس لیے کہہ دیا کہ مقصود اس نور کی تجلی سے موسیٰ علیہ السلام تھے. وہ پہاڑ صوفی کامل بن گیا، یعنی بے اعتبار اپنے حالت کے صوفی کامل کے مشابہ ہو گیا حرکت وجدیہ میں، اور نقصان جمادیت سے چھوٹ گیا، یعنی اس کی حالت جمادات کی سی نہ رہی، کیونکہ ان میں یہ حرکت کہا.
دته صوفي ځکه ویلې وی کویتور د موسی علی السلام د نور نه دا پرخ سو په غړېدو شو، دا کامل صوفي شو. مطلب د وجدیه حرکت کې لکه څنګه چې صوفیانو سره مشابهت شو، نو دغه ته اشاره کوي. چی عجب گر کوه صوفی شد عزیز، جسم موسی از کلوخی بود نیز. وی دا څه د تعجب خبره ده چې غر نه صوفي جوړ شو، حرکت وجدیه پکې راغی او عزتمن صوفي شو. وی د موسی علیه السلام وجود هم د لوټې نه و هم نو څه چلو شو؟ ولې موسی علیه السلام چې دی نو د وجود د خټو نه دی، نو چې هغې کې وجد راتلی شي نو غر کې هم راتلی شي که نه. چی عجب گر کوه صوفی شد عزیز، یا خو عزیز صوفی سره لګي چې عزیز صوفی شو، یا داسې ووایي چی عجب گر کوه صوفی شد. څه تعجب دی که غر صوفی شو. عزیز یعنی ای عزیزا، ای عزیزا، عزیز منه که چېرې غر صوفی شو نو څه چلو شو؟ ولې د موسی علیه السلام وجود که تا ته تعجب ښکاري چې غر څنګه په رقص کې راغی ګډ شو، نو دا د موسی علیه السلام وجود هم دا ولې د څه نه جوړ شوی دی؟ د خاورو نه نه دی. د انسان فطرت و سرشت د څه نه دی؟ د خاورو نه نه دی. نو الله تعالی چې وغواړي په دې کې هم څه اچوي، په جامد کې. بہرحال ان تمام اشعار میں موجودات عالم کا مسخر قدرت ہونا بیان کیا گیا ہے. پھر بعض میں شعور و ارادہ کا بھی اس بات ہے اور بعض میں اس سے تعرض نہیں. طنز و انکار کردن پادشاهی جهود و قبول نکردن نصیحت ناصحان خویش را. اوس دا بیا همغه قصه شروع کوي چې هغه پادشاه او خلک بیا اور ته غورځول ظالمو چې چا به بت پرستی نه کوله. نو هغه ولیدل چې خلک وردانګي او دا مسلمانان نه سوځي، چې نه سوځي او بیا د خلکو ویلې د خلک چې دا ظلم مکوه. طنز او انکار کول د پادشاهی جهود. طنز چا پورې ټوکې او خندا کول دې تم طنز وای، او نازو کې رشمې تم وای. یو سړی ملامتۍ او تانه ورکې دې ته تان وای، طنز وای. او انکار کول د پادشاهی جهود او نه قبلول دا نصیحت د ناصحانو خپلو. این عجایب دیدان شاهی جهود، جز که طنز و جز که انکارش نبود. ناصحان گفتن از حد مگذران، مرکب استیزرا چندین مران. بگذر از کشتن مکنین فعل بد، بعد از این آتش مزن در جان خد. این عجایب دیدان شاهی جهود، دا عجایبات ولیده دغه جهود پادشاه بغیر د طنز او بغیر د انکار نه بل څه نه کو. الټا پاګیو کې ملامتولې، طنز یې کولو، خندای ورپورې کوله او خپل نازو کې رشمه کوله، او انکار نه بغیر د بل څه پلاس ورنه رله. پکار دی چې د عبرت اخیستې وي، قبول کړی وي. ناصحان گفتن از حد ناصحان ورته ویلې د دوستانو از حد مگذران، د حده تېرېدل مه کوه. مرکب استیزره چندین مران، او دا د جنگ مرکب دومره تیز مه چلوه. دا جنگ و مخالفت مسلمانانو سره پرېږده. بگذر از کشتن مکنین فعل بد، د وجلو نه تیر شو، دا بد فعل مه کوه. بعد جین آتش مزن در جان خود، پس د دینا پس د دین خپل ځان ته یعنی خپل ځان ته اور مه ورته کوه. ناصحان را دست بستو بند کر. پس دا غینه ناصحانو لرا لاسونه ولو تړل او قیدیان یې کړه چې چا ورته نصیحت کوله. ظلم را پیوند در پیوند کر، د ظلم پیوند یې د پیوند سره ولګولو، یعنی ټول ظلم در ظلم یې کولو. بانگ آمد کار چون اینجا رسید، आवाज راغی کار چې کله دلته ورسېده. پایدار سک قهر ما رسید، ټینګ شه ای سپیا چې اوس زمونږ قهر ورسېد، زمونږ عذاب به اوس ورسید. برجستن آتش 40 گز بالا و حلقه شدن و جهودان را درمیان گرفتن و سوختن. برجستن آتش ټوپ وال د اور 40 گز اوچت، دا اور ناسه په لمبي والي 40 گز بره لاړې، و حلقه شدن او راتاو شوې،
او دا يهوديانې په منځ کې ګیر کړه او وې سوځوله. ناسا په اور اوچت لاړ او راتاو شو، غرغرې شروع کړې، لرې پورې د کافرانې ټول په لپیټ کې رال. بعد از آن آتش 40 گز برفروخت، خلق گشت و آن جهودان را بسوخت. پس د هغې نه اور 40 گزه بره بل شو، حلقه شو او دا یهودیانې وسوځول. اصل ایشان بود آتش ز ابتدا، سوی اصل خیش رفتن انتها. اصل د دوی د اور په ابتدا کې، نو دوی خپل اصل ته لاړه په آخر کې. حمزه آتش زاده بود انان فریق، جزو هارا سوی کل باشد طریق. دیوی د اور زیږېدلی وو دا فرقه، اصل د اور پیدا شي وو، نو د جز کل ته لار وي، جز کل پسې زور کوي، ای سره یو ځای کېږي. آتشی بودن د مومن سوزو بس، سو خود آتش مریشان را چوخس. دا مومن سوز اورو دا پادشاه او دا ظالمانه، خو لیکن اور دوی لره وسوځول د خسو خشاک په شان. خجی دلته وی چې یاره اصلي شان بود آتش ز ابتدا، څنګه د دې ابتدا د اور نه و، دی خو د اور نه نو پیدا، دی خو د خټې نه پیدا و. نو د دې متعلق लिखी आग को उनकी असल मजाजन बईन माना कहा गया कि जिस तरह हर शय को अपनी असल से मुनासिबत होती है, कुफार को दोज़ख से एक ख़ास मुनासिबत है बेतबार तकवीन के भी। जैसे हदीस में कि अल्लाह ताला ने आदमियों को पुश्त अदम से निकाल कर बाजी की निस्बत फरमाया कि ये बेहिश के लिए पैदा हुई है, और बाजी की निस्बत फरमाया कि ये दोज़ख के लिए पैदा हुई, और नीज बेतबार सदूर अमाल इख्तियारिया के भी कि जो अमाल मुवस्सिल इलन्नार है उनकी तरफ कुफार खुशी से दौड़ते हैं। पस इनमें और दोज़ख में बईन जो है ख़ास मुनासिबत हुई, पस गोया उनका असल मादा दोज़ख ठहरा। वो लोग आतिश से पैदा हुई थी बतौजीह मज़कूर, और जिसको हमेशा कुल की तरफ रा और तवज्जो होती है, और उनको आतिश से ऐसी मुनासिबत थी गोया वो खुद भी एक किस्म के आतिश थे जो मोमिन सोज थी। आतिशी बूदंद मोमिन सोज و بس دیو پخپلا मोमिन सोज और فقط सो खुद आतिश मरेशान را चुखस। आग ने उनको खुद मिसल खस व खाशा के जला दिया, क्योंकि एक मुजानिस दूसरे मुजानिस को अपनी तरफ जज़ब करता है। मुजानिस हमजिन्स, यो हमजिन्स बल हमजिन्स पल तरफ था जज्ब कई। आन की उबूदा सुम्मो हाविया भाविया आमद मरूरा जाविया, मादरे पर जन जो या ने वयस असल हा मरफर हारा दर पैस। हाँ, आन की उबूदा सुम्मो हाविया मरूरा हाविया आमद मरूरा जाविया। دا सूरत قاریه کې چې راځي اما من خفت موازینو فامه هاویه، دا رغه چا تله د نیکو چې سپکه شوه نو زیاده ده به هاویه وي. مورې یعنی پناهګاه چې کوم ځای ته سړی پناه وروړي. وما ادراک ما هیه، دا څه شی دی؟ نارون حمیه، ګرم مور دی. نو دې ته دا اشاره کوي هغه چې د دیو مور او پناهګاه هاویه وه، نو هاویه راله دیو لره زاویه سکنا یا گوشه د اقامت، ګډ د اوسېدو یې څه شو؟ دای اصلو د دوی و مغې ته رجوع کړه، یعنې اور ته ورله. مادر فرزند جویانې ویس اصل همر فرعها را در پیس، څنګه چې د بچو مورو بچو پسې ورپسې اګوري، د خپل بچی تلاش کوي، او داسې اصلونه اصل چې دی دا فرع پسې زور کوي. نو دقسې لکه څنګه چې مخکې ویلي چې دیو خپل اصل ته وروګرځېده. آب ها در حوض اگر زندانی است بعد نشفش میکند که ارکانی است. اوبو ته ویو ګوره که دا په حوض کې دغه ډنډ کې چې د اوبه ولاړي اگر که زندانی او قیدي دي، خو اوبه دې لره جذب کوي، اوچه یې رو که ارکانی است. د دیو هم یو بل سره دغه دی جنسیت دی که نه. ارکانی دا مانا چې اصل غټ غټ په طبیعت کې اوبه دي، خاوره ده، اور دی، هوا ده، دا غټ غټ رکنونه دي په طبیعت کې، په دې کائناتو کې ټول سیزونه د دې نه جوړ دي.
لکه څنګه چې د مونځ هم ارکان تکبیر تحریمه، رکوع، سجده، قیام وغیره داسې دام ارکان دي. نو دا هوا چې دی د اوبه رو خپل اوچه جذب کوي، راکاږي، ولې چې دا ارکانی دي. میرے حاند میں برت تاماب د دې حوض نه ازادي او خپل مادن ته واپس بوزي. اندک اندک تانه بیبي نه بردانش لګي لګي د اوبه اوچیږي چې ته په دې وړو او چې دو نه پويږي. وین نفس جانهای مارا هم چنان اندک اندک دوز د اذهب سی جان. همدغه سي د زمون روحونه او ساګانی چې دي همدا سي لګ لګ د حبس جهان نه دا پغله وړي یا کمیږي. منګه چې دا زمونږ رو عمر کمیږي منګه نه پويږو، زمونږ د ساګانی برزي. ها اب قاعدہ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسا ہو کہ اس کی ماں یعنی مسکن اصلی مثل رحم مادر کے حاویہ دوزخ ہو، دا ان کی اوبودس امو حاویہ دادا کی تشریح کی. باہمی مناسبت کی وجہ سے حاویہ اس کے لیے گوش اقامت ہوگا، کیونکہ فرزند کی ماں ہمیشہ فطری مناسبت کی وجہ سے اپنے فرزند کی جویا ہوتی ہے، اگر لٹون و تلاش کی. تو اسی طرح دوزخ اپنی غذا کو کہ کفار ہے مانگی گی، ہاں، اور کہے گی حل میں مزید، جیسے قرآن مجید میں مذکور ہے. بخلاف اہل ایمان کے ان سے خود بہت چاہتی ہے، جیسا حدیث میں ہے کہ جو شخص دوزخ سے پناہ مانگتا ہے دوزخ بھی کہتی ہے اللہ اس کو دوزخ سے علیحدہ رکھے. اور رسول تو ہمیشہ فروع کے در پئی رہتے ہیں اور ان کو اپنے ساتھ متصل کرنا چاہتے ہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ پانی حوض میں اگرچہ مقید ہے مگر پھر بھی ہوا اس کو چوستی اور جذب کرتی ہے. چونکہ ہوا پانی ارکانی یعنی عنصری چیز ہے، سو دونوں کا عنصری ہونا اور دونوں کا حیولا میں متحد ہونا وجہ مناسبت کی ہے، اور اس مناسبت کی وجہ سے ایک دوسرے کی طرف منقلب ہو جاتا ہے، جیسا کتب فلسفہ طبیعہ میں مذکور ہے. اور ہوا کا جاذب آب ہونا ذکر میں اس لیے خاص کیا گیا کہ یہ زیادہ واقع ہوتا ہے، اور اس کا عکس کم، پس گویا ہوا میں سالت کے معنی زیادہ ہوئی. وہ ہوا اس پانی کو زندان حوض سے چھڑا کر اپنے مادانے یعنی کھرہ تک اس طرح آہستہ آہستہ لے جاتی ہے کہ تم کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ کتنا کس وقت لے گئی. اور اسی طرح مثل تجاذب ہوا و آب باہمی مناسبت کی وجہ سے یہ ہمارا سانس ہماری جانوں کو توڑا توڑا اس محبسی دنیا سے آخرت کی طرف لے جاتا ہے کیونکہ ارواح کو عالم غیب کے ساتھ زیادہ مناسبت ہے، تو ہر وقت اس کو اس عالم سے قرب ہو جاتا ہے. تا الیہ یسد اطیاب الکلم صاعدا منا الی حیث علم ترتقی انفاسنا بالمنتقى متحفا منا الی دار البقاء ثم یأتینا مکافات المقال ضیف ذاک رحمتا من ذی الجلال ثم یلجینا الی امثالها کی ینال العبد مما نالها هكذا تعرج وتنزل دائما ذا فلا زالت علیہ قائما. تا الیہ یسد اطیاب الکلم، دا اصل کې هغه آیت شریف ته اشاره کوي چې خدای په قرآن کې وایي سورۃ فاطر کې الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. اللہ تعالیٰ تا صعود کے پرتخیجی کلمات طیب او عمل صالح یرفعه پرتکوی دے کلمات طیبه ولر خپل ځان ته. نو دا دغه آیت ته اشاره کوي. تا الیہ یسد اطیاب الکلم صاعدا منا الی حیث علم. تا الیہ یسد اللہ تعالیٰ ته صعود کی برخیجی اطیاب الکلم پاکیزه کلمات. پاکیزه کلماتونه مراد هم دا ذکر تلاوت وغیرہ استغفار خواہ یعنی برخیجی ملئی اعلیٰ تا صاعدا منا په داسې حال کې چې پورته وتونکي وي صعود کوي د طرفه زموږ نه الی حیث علم هغه ځای ته چې الله پې پوهېږي چې مقدس او مقبول مقام دی.
نو چون کې کلمات طیبات او مقام مقدس کې چې پاکي کلمې دي نو پاک زی ته بځي، یو بل سره یو مناسبت دی. د دې نه هم د تجاذب جنسی تایید شو. ترتقی انفاسنا بالمنتقا، پورته خیږي زمنګ انفاس یعنی زمنګ ساګانې. دلته مراد زمنګ د ساګانو نه همدغه پاکیزه کلمات دي. بالمنتقا، منتقا پاک مکان، پاک ځای ته. متحفا منا، په داسې حالت کې چې دا تحفه لېږلي شي منا د طرفه زمونږ نه الی دار البقا، دار بقا ته. په یو نسخه کې داسې راغلي ترتقي انفاسنا بالاتقا، یعنی د پرهیزګارۍ او تقوا د وجې دا زمونږ اعمال او کلمات پورته خیږي پاک ځای ته. متحفا منا الی دار البقا، دا تحفه لېږلی شي وړاندې کېږي زمونږ د طرف نه دار بقا ته. ثم یأتینا مکافات المقال ضیف ذاک رحمتا من ذی الجلال. ثم یأتینا، بیا راځي موږ ته یا ملاویږي موږ ته مکافات المقال، بدله او مکافات زمونږ د مقال د دغه کلمات طیبات. ضیف ذاک، ضیف دوچند، ذاکا رحمتا من ذی الجلال، په سبب د رحمت د ذوالجلال. ضیف ذاکا رحمتا من ذی الجلال، یعنی مطلب دا دی چې خدای دا دغه ذکر او کلمات او تلاوت دا قبلی او منکا داغه مکافات او بدله را لیږي دوچنده. ثم یلجینا الی امثالها کی ینال العبد مما نالها. ثم یلجینا، بیا راکاږي منګه یا مجبوره کوي منګه الله تعالی په مثل دغه کلماتو نورو ته منګ له توفیق راکړي چې نورم نیک عمل وکړو. دغه کلمو په شان یعنی امثالها د نورو پاکیزه کلماتو، یعنی دغه سي ذکر فکر او عبادت توفیق راکړي. کی ینال العبد، کی د پاره د دې چې حاصل کړي بندا مما نالها، هغه چې حاصل کړي، یعنی چې څومره ثواب یې ګټلی چې نورم وګټي، چې هغه سي ثواب ورته نورم څه شي ملو شي. هکذا تعرج وتنزل دائما ذا فلا زالت علیه قائم. همدغه سي تعرج و عروج کوي کلمات طیبات برخیږي، وتنزل د هغې مکافات و بدلې لاندې راکوزیږي. مکافات او جزا ذا، پس دا کیفیت فلا زالت یعنی نه زایله کیږي، مطلب همیشه وي. ذا پس دا کیفیت د عروج او نزولو زالت لا زالت همیشه وي علیه قائمه، دا کیفیت د عروج او د نزول قائم وي، دا دوران چالو وي. پس د کلمات عروج او نزول همیشه هم دغه سی وي. پس د کلماتو خپل مناسب مقام تتلل او د مکافاتو د خپل محل قابل طرف ته راتلل، د دینم دام د جذب جنسیت تایید کوي. فارسی گویم یعنی این کشش زان طرف آید که آمدن چشش، چشم هر قومی بسوی ایمان داس کان طرف یک روز ذوق ایران داس. په پارسی کې اوس ویمه، دا خو عربي کې ویله چې دا کشش چې دی ځان داغه طرف پر راځي چې الته کې چشش وي. چشش چشیدن سکلو ته وي چې یو ذوق وي. کشش د چشش سره لکه ربط و مناسبت لري. دا ته چې بره دغه کېږي کشش تا دی ګوره. یہ کشش مذکور اس طرف سے ہوتی ہے کہ جس طرف سے اول ذوق آیا تھا، یعنی ہر امر کا جس کے سبب سے ذوق پیدا ہوا ہے اس کی طرف کشش ہوگی، کیونکہ علت ذوق سے ضرور مناسبت ہوگی اور مناسبت میں کشش ضروری ہے. مثلا ذوق عبادت حق تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہوا تو عبادت و عابد کی کشش اسی طرف ہوگی. د الله تعالی د طرفه تا ته ذوق او د عبادت پیدا شو، ستا کشش به الله تعالی طرف تی. و مثلا ذوق معصیت کسی شیطان الانس یا جن کی صحبت سے ہوا، د گناہ ذوق د شیطان الانس یا شیطان الجن نه وشو
تو اسی آسی کی کشش اسی طرف ہوگی. نو د دې ګناهګار کشش به څه ته میلان همدغه شیطان الان یا جنس ته به. हर कौम की आंख उधर ही लगी रहती है जिधर एक दिन भी ज़ौक़ को मुतवज्जे किया हो, यानी जहाँ से कोई ज़ौक़ ख़ास मिला है उसी तरफ निगरानी कल्ब की रहती है. चश्म हर कौम में बसुई मानदास कान तरफ एक रोज़ ज़ौक़ रानदास. دا هر قوم سترګې هغه طرف ته پاتې دي چې دا هغه طرف نه یو ورځ د ذوق حاصل کړی دی. हाँ, और ज़ाहिर है कि ज़ौक़ हासिल होता है अपने मुजानिस और मुनासिब से, तो बिल ज़रूर उसी तरफ तवज्जो कशिश होगी. जैसा आगे फरमाते हैं कि ज़ौक़ मुजानिस ही से होता है. ذوق جنس از جنس خود باشد یقین، ذوق جز از کل خود باشد ببین. یا مگر آن قابل جنسی بود چون بدو پیوست جنسی او شود. دی وی چې ذوق جنس ان جنس خود باشد یقین، د جنس ذوق با د خپل جنس نوی یقینی طور. ذوق جز از کل خود باشد ببین، عمدگا سے یعنی جنس کو اپنے یقیناً اپنے جنس سے ذوق حاصل اور جز کو اپنے کل سے ذوق حاصل ہوتا ہے کہ ان میں مجانست و مناسبت ہے. یا اگر باہم ان میں بالفعل جنسیت نہ ہوگی تو بالتحقیق وہ شے جنسیت کے قابل ہوگی، اور جب یہ شے اس دوسری شے سے مل جائے گی تو حقیقتاً جنس ہو جائے گی. یا مگران قابل جنسی بود چون بدو پیواز جنسی او شود، یا مگر دغه د جنس قابل وی. لکه جنس نوی وی جنس با جنس طرف ته میلان کیا، خو لکه اوس که یو سکی جنس نی خو بعضې شي کې دغه ماده وي، صلاحیت وي چې هغه په هغه جنس بدلیږي. همچو آبونان کې جنس ما نبود. اوس انسان ولې د روټۍ اوبو ته دا خو د جنس نه دی میلان کوي، وی اوبه او روټۍ چې دا زمونږ جنس نه دی، ګس جنس ما و اندر محفوظ، دا چې مونږ وخورو زمونږ د جنس نه جوړ شي او زمونږ په دغه کې زیادت راولي. نقش جنسیت نه داره دا بنان زی اعتبار آخران را جنس دان. ټیک ده، یو سړی دا وایي چې را چې جنس ته میله کېږي، زمونږ د روټۍ او خوراک ته دا خو زمونږ جنس نه دی، مونږ ولې میله کېږو؟ وی په بل اعتبار سره دا جنس وګڼه. بل اعتبار سره ابنان میں صورت جنسیت کے نہیں مگر دوسرے اعتبار سے کہ اس میں اس وقت جنس بننے کی قابلیت ہے، اب آئندہ حقیقتاً جنس بن جائے گا. پدے نظر ورتو گورا، اس اعتبار سے اس کو جنس سمجھو. پس اس مجانست بالقوہ کی وجہ سے ابنان سے ذوق حاصل ہوتا ہے اور اسی کی طرف میلان ہوتا ہے. ور بغیر جنس باشد ذوق ما آن مگر مانند باشد جنس را، آن کے مانند دست باشد آریت باقی نماند عاقبت. خواه اوس دلته دا ویه کله کله غیر جنس طرف ته میلان کیږي. مخکې مولانا روم په دې خبره دغه ورکو چې هر شی الجنس یمیل الی الجنس، خپل جنس طرف ته میلان کوي. کله کله داسې وي دا غیر جنس طرف ته میلان ولی کیږي، د دې څه وجه ده؟ تو اس کی وجہ فرماتے ہیں کہ اگر غیر جنس کی طرف ذوق میلان ہو تو غیر جنس غالباً جنس کے ساتھ مشابہ ہوگا، یعنی دیکھی بس مشابہت ہوئی، یعنی اس میں کوئی وصف عارضی جنس کا سا ہوگا، اس وصف کی وجہ سے میلان ہوگا تو بھی حقیقت میں جنس ہی کا ذوق ہوا، لیکن یہ ذوق قابل اعتبار نہیں. اور آن کے مانند دست باشد آریت باقی نماند عاقبت. هغه چې د دې شبیه او مانند دی، د دې مثال دا عارضی دی. عاریت یو شی چاله سړی وقتی طور ورکړي او نفع والی واپس کولې لازمي دی ته عاریت وایي. نو دا چې مثلا شبیه جنس وي هغې ته د میلان کېږي د زړه، خو دا وقتی توري، دا پایدار نه پاتې. عاریت باقی نماند عاقبت، عارضی شی عاقبت دا باقی نه پاتې کېږي، دا کار ختمیږي. مثال وس ورکوي، مرغ را گر ذوق آید از سفیر چون که جنس خود نیابت شد نفیر. وای مارغه ته مطلب دا دی چې یو ذوق پیدا شو، چا شپېلي ووالو، دا مې ورته ایښی دی، دی وایي چې زما هم جنس دی، دا مارغه مطابق مشابه آواز شو، نو دله خوند ورکړي او چې راشي چې پوهېږي چې هغه نشته دی،
دوکه وه، نو بیا دی نفرت کوي، تښتي. تشنه راګرځاو قاید السراب چون رسد در وی ګریزد جویده. یو تږي دی، یو ځای کې شګه ده، د لرې ځای نه پرې نور لګي، دا وایي چې ګینې اوبه دي، د سراب په شان ښکاري. اوبه نه دي خو اوبه ښکاري. کله چې دی ور ورسېږي دی خو میلان یې وکړ، ورغی چې ګوري اوبه نشته دی، نو بیا دغه پرېږدي، اوبو پسې ګرځي. مفلسان گر خوش شون از زر قلب لیکن رسوا شود در دار زر. اوس یو مفلس ته مطلب پیسې ورسره نشته او دله کوټه پیسې په لاس ورغی، زر قلب دی خوشحاله شي. لیکن کله چې دا پیسې دار ضرب ته یوسي، ټکسال ته یوسي، یا دار ضرب کوم ځای کې چې کرا او کوټه معلومیږي، هغې ته څه وایه؟ دار ضرب وایه. کوم ځای کې چې په پیسو باندې سکې وایي، درمسرا ورته وایي پارسی کې. انوال ته چې یوسي نو بیا دار ضرب کې لکه دا میلان ختم شو که نه، شبیه و دغه شیزه د پیسو، حقیقي پیسو سره دی پې دوکه شو. تا زرندودیا تا زرا نب کند تا که خیال کج تو را چا نب کند. اوس زرندود کوم شي ته چې د زر اوبه ورکړی شي او زر نه وي نو دې ته زرندود وایي. نو مولانا روم وایي خبردار چې دا زرندود سي دا جعلي سره مثاله د یو شي اوبه ورکړی شي چې تا د لارې نه دوکه دې نه کي، مولا مکاریم ورته وایي. تا خیال کج تو را چانب کنن، خبردار چې کو خیال تا کوی ته ورونه غورځوي. از کلیل عباس جو ان قصرا وندران قصه طلب کن حسرا. دا وایو خو لیکن دلته دا یو خبره ده چې مطلب د دې ټولو خبرو څه شو چې زرندود تا دغه نه کی. نو دی وایي چې را جب تم کو معلوم ہوا کہ بعض اوقات جس کی طرف کشش ہوتی ہے وہ قابل مطلوب کے ہونے کے نہیں ہوتا، صرف مکر و فریب سے مطلوب کے ایسے اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے سے اس کی طرف کشش ہونے لگتی ہے، اور آخر میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ وصف اصلی نہیں اور یہ مطلوب بننے کے لائق نہیں، تو تم ہوشیار ہو رہو ہو. یو سړی دی د بزرګ په تلاش کې د نیک سړي ځان له مرشد ګوري، ظاهره کې مشابه دی د هغه سره، هغه نه دی. دا وایي چې خبردار ګورئ د داسې ځای نه به ځان ساتئ. تو تم ہوشیار رہو اور ہر درویشی کی شکل و وضع بنانے والے کے معتقد مت ہو جاؤ اور اس کو شیخ مت بنا لو، شاید وہ واقع میں کامل نہ ہو بلکہ محض مکار ہو اور تم کو خراب نہ کرے. پچا باندې دوکه شنی کم سړی چې کم پیر مرشد جوړه ازنه چې مولا مکار وي. چنانچہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہرگز سونے کے عقلی شیخان مزور کی تصنعات تم کو رائے خدا سے دور نہ پنگ دے. د پاسه سره ور کړي دي، سره نه دي، وي خبردار چې د لارې نه دی ونه غورځئ که طریق اصول سے دور ہو جاؤ. ته خدای د پاره د دغه مرد خدا پسې ورځې، د هغه نه بیعت کې چې ما خدای ته وصل کی، تا به ښه لرې کي د خدای نه. ګورئ خبردار خیال کج کہ مدعی کو محقق خیال کر کے اس کی مطابقت کرنے لگو، تم کو چاہے دلالت میں نہ ڈال دے، د دلالت په کند کې دی ونه غورځئ. از کلیل عباس جو ان قصرا وی د کلیله نه دغه قصه، کلیله او دمنه یو کتاب دی، وی کومه قصه چې ذکر شوی دی دغه قصه ولو د هغې نه عبرت والا قاضي سجاد حسین لیکي د دې کتاب متعلق. کلیله دمنه مشہور کتاب ہے. کلیل و دمنہ دو فرضی گیدڑوں کے نام ہے جس کی زبانی بہت نصیحت آمیز قصے کہانیاں نقل کی گئی ہے. یہ اصل کتاب سنسکرت میں تھی، پھر اس کی فارسی ترجمہ ہوا اور پھر خلیفہ ہارون الرشید نے فارسی سے عربی میں منتقل کرائی. اب اس کے سنسکرت اور فارسی کے نسخے مفقود ہے. عربی کے نسخے صحیح کتاب دنیا بھر کی مشہور زبان میں منتقل ہوئی ہے. در کلیله باز جوان نو دا مولانا روم وی چې کلیله دمنه کې چې دغه کومه قصه ذکر شوې ده چې دغه سوی زمری دوکه کو او کند ته ورغورځول. دا قصه اوس راتلونکي درسونو کې به ذکر شي چې هغه ته ویلې چې دا به دیو به وله زمري چې دغه کړی معاهده کړې وه چې ته موږ نور به په دغه کې سرو او تاله به یو دغه درکو موږ معاف کا. ټولو حیواناتو وحشي ځناور ورته وي نو یو بیا وروړه. نو یو ځل سویه ورله نو هغې پې چل وکړه، ناوخته ورله زمری غوسه و. وی ولې ناوخته رالی؟ وی یاره بادشاه سلامت په لار کې یو زمری و نو دی یو کویي لیدلی وه، کویي کې چې وکتل د سوی ته خپل تصویر ښکاره شو
نو ذهن کې راشه د زمري دوکه کوه، ویل ته زمری دی او وایي چې نور به د ښکار مال راوړی، تاسو چې راځئ. هغه کټ شو. زمري وویل وړاندې شه کوم ځای دی راغلی دی چې کوی ته را رسېدلی دی، نو داسې ګوري کوی ته چې کتلي دي، نو ده سره خو سویه په غېږ کې وه که نه، مخې ته وه. نو چې کتلي دي خپل تصویر ورته په اوبو کې ښکاره شوی دی، دا خو رښتیا دی. ورته ویل ما نه بله سوی ایسه راکړه، موږ یې 2 رالیږلي وو. نه تا ته 2 تحفه شوي وو. نو چې ویې کته خپل تصویر یې ولیده، نو دا خو ډېر جذبات او غصه کې په زمري فوري حمله وکړه، او خو اوبو کې د ده تصویر ښکارېده چې ور پرېوته کوی ته. نو سوی هغه زمری یې څه که دوکه که. نو دا کیسه را روانه ده. در کلیله خوانده باشه لیکن کشف افسانه بود نیمغزن. نو دی وایي چې تا به کلیله دمنه کې دا کیسه لیدلي مولانا وایه، خو هغه صرف پوستکي او ظاهري خولو، زه یې درته د مخ سره بیانوم چې ته ته صحیح عبرت حاصل کې. او دې کې زه تا نه مفید نقطې راوباسم او ستا ذهن کلاو د جبر و تقدیر او وغیره مسایل په دې دې پویم. انشاءالله دا درس دلته ختم شو، آینده کې به دا قصه ذکر کیږي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.